بسم الله الرحمن الرحیم. صورت محمد نه پیدا کړي په نو دا دنیا پر جهان د محمد په نوم پیدا شو. محمد د تمام دنیا ټول په جمع سره دي. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ټولو اول خو زه ټولو هغه والدین د مبارکباد پېښ کوم او ټولو طالب العلم ته زه د مبارکباد پېښ کوم. ماشاءالله مونږ چې کله رالو او د دوی دا چهرې مبارکې مونږ وکتې تاسو په الله یقین وکړئ چې انټرنلي مونږ ته هغه سکون میلاو شو، هغه اطمینان میلاو شو. ډېر زیات په دې خوشحاله یو چې دومره یو چوډه سن رقبه ده 4 مرلې او هغې کې دومره غټ تعلیم تربیت کېږي. دا ډېره د خوشقسمتۍ خبره ده مونږ تاسو ته. تقریبا یو 20 ورځې وړاندې د مفتي رحیمداد صاحب کوم چې ګلبهار نمبر 5 کې دی جامع رحیم هغه مهتمم دی، ما ته دعوت راکړه، مونږ هلته لاړو او یو غټ سیټ اپ هغه کړی دی. ماشاءالله بیسمنټ هم دی، هغې کې علم کلاس هم راکېږي او حفظ هم راکوي. یو غټه مجموعه ناست وه، خبرې خپلې راټولو. ماشاءالله نعت هم وویل شو، نظم هم وویل شو. مولانا صاحب هم ډېرې ښایسته ښکلې خبرې وکړې او هغې یو دا خبره وکړه، تقریبا 1000 نه زیاته مجموعه ناسته وه او هغې یو اعلان وکړو چې دا د مساجدو او د مدارسو کوم علما کرام چې دي، کوم امامان چې دي، دوی خو داسې نه روزګار او نور داسې وسایل چې دوی ته خپل مالي هغه سیټ اپ برابر شي. نو بزنس ټایپرونه هم پکې ناست وو او داسې نور نور خلک هم پکې ناست وو. مونږ او تاسو ته پکار دی چې دغه خلکو سره بلکل بھرپور تعاون وکړو، دوی سره خپله هغه مرسته وکړو څومره چې زموږ وسي او دوی سره مونږ بلکل ځان رجسټر کړو. د دوی خو څه داسې آمدن نشته او دغه خرچه چې زموږ د آمدن عقیدې کې به مونږ ته الله تعالی پوره د دې ثواب به وجه راکړي. نو وختي یو 2 ماشومان ما واورېدل چې هغه یتیمانان دي. که دې نه علاوه نور هم څه داسې څوک یتیمانان په دې مدارس کې، نو هغه مفتي صاحب ته مونږ دا درخواست کوو چې د هغې ډیټ مونږ ته راکړي او انشاءالله به مونږ ځان سره په آخر رجسټر کړو. هغو څه اخراجات یې انشاءالله نادر ویلفیر فاونډیشن به راته وي. او دې نه علاوه انشاءالله دې زمونږ بھرپور داون دی. مولانا صاحب څنګه یاده کړه چې دا د یو دوکان نه د دې سټارټینګ شو، اوس 4 مرلې ده او تقریبا 10 مرلو ده. نو انشاءالله زه به دې کې خپل بھرپور تعاون کوم او ټولو ورونو ته دا درخواست کوم چې کم از کم خپل هغه آمدني چې ستاسو څومره ده منتلي سیلري ده یا څومره بزنس نه تاسو ته څه نه څه انکم راځي، د الله رضا دپاره دغه خلکو سره ودرېږئ او دا د معاشرې دپاره د امن د خوشحالۍ د ترقۍ دپاره دا یو غټ پیغام او یو میسج دی. زه چې نن په دې کوم سټیج باندې دلته ولاړ یم، انسان غلطۍ کېږي، خو دا د یو استاذ په برکت سره او طاقت سره او د هغې د مینې د وجې زه دلته ولاړ یم. څنګه چې مولانا صاحب دی دغه شان دا هم یو طالب علم و. نن ماشاءالله په 1000 کې دا مجموعې ته دا خطاب کوي. شفیق الله صاحب چې کوم دی دا زما ټیچر و، موږ سره ډېرې خوارۍ کړي دي او ډېر زیات خوشحاله شوم دام چې دې پروګرام ته راغی. بله خبره مولانا صاحب دا وکړه چې رمضان دی، مونږ خپله ګرځو مختلف پوره پېښور کې پاکستان کې بلکې مونږ ګرځو، مونږ ویزټونه کوو. اوس هم مونږ 2 ویزټونه نظر راغلل. زه هم داسې ګلۍ بني، داسې کور بني او داسې یو کالوني بني چې هغې کې دا غریب غربا خبره خلک نه. نو رمضان مبارک ته ورونو دو سره خپل بھرپور تعاون وکړئ. څه نه څه پیکیج دو ته تاسو ورکړئ. لکه فرض کړه ستا یو ګاونډي دی 500 روپو یو چاول ورته والی، وړه ورته غوړي، لکه ډېر زیات غربت دی. مونږ ته دا دومره میسیجونه راځي، تاسو به الله یقین وکړئ چې خلک وایي چې 2 ټیمه روټۍ، داسې وایي چې د چا 1 ټیم روټۍ هم نه وي. نو د دغه خلکو سترګې چې کوم دي مونږ او تاسو ته دي. نو د خپل مال نه کم از کم چې ډېر نه یې هغه لږ څه مونږ دغه خلکو ته ورکړو او دا مونږ او تاسو باندې فرض دي. د دغه خلکو سترګې صرف الله ذات ته دي او د الله ذات نه بعد چې کوم دي دغه نوکرپېشه او کاروباري خلکو ته دي. زکات مونږ او تاسو ټولو باندې فرض دی
وایي چې د خپل مال نه خپل ټول زکات ورکړو او د دې غربت تعلیمونه وکړو. مولانا صاحب ته بیا موږ دا درخواست کوو چې موږ ته د یتیمانانو لیست راکړي او د دوی چې انشاءالله څه قسمه حاجت